د الله رسول فرمایي وای الله رب العزت و ظالم ته ډل ورکوي. الله رب العزت و ظالم ته مهلت ورکوي، ډل ورکوي، ټیم ورکوي، وخت ورکوي. او بیا چې کله الله رب العزت دا ظالم راونسي بیا د الله رب العزت پکړ د الله رب العزت رانیول دا ډیر سخت دی. الله فرمایي ان اخذه علیم شدید. زما پکړ چې بیا کم دی، زما نیوانګه چې کمه ده، زما گرفتاری چې بیا کمه ده، دا ډیره سخته ده او ډیره سخته ده او ډیره دردناکه ده. اوس خبره دا ده عزیزانو، موږ ته په دې ښار کې ډیر وینو یو سړی ظالم دی، ظلم کوي، یو سړی جابر دی، یو سړی ناروا دی، یو سړی د چا کور خرابېدو والا دی. اوس په ظاهر خو دا ښکاره کېږي چې یاره دا ډېر لوی بدماش دی، ډېر زورور دی، ډېر پاور والا دی، ډېر مطلب شناخت لري، فوجانو سره لري، د هغه رقم د اف سی والا سره لري، په پولیسو کې لري، په لیویزو کې لري، په ملایانو کې لري، په ملکانو کې لري، په خانانو کې لري. ظاهر خو دا خبره ده. د الله رسول فرمایي الله پاک د څه ټیم دپاره ډل ورکړی دی، مهلت یې ورکړی دی. ولې ورکړی دی؟ په دې ورکړی دی چې ګوندې دا سړی توبه وباسي، د الله څه معافي وغواړي. او که چیرې د معافي نه غوښته او دی هر وخت ظالم اوسي، بیا تاسو ورته ګورئ الله پاک یې څنګه ګرفتاره کوي. او چې ګرفتار یې کوي بیا هېڅوک، نه جبریل امین علیه السلام، نه میکائیل علیه السلام، نه د انسانیت هغه لوی بدماشان زورور د الله پاک څخه دا یو بدماش دی هغه خلاصولی شي. تاسو وګورئ عزیزانو، په ښار کې ډېر بدماشان موږ لیدلي دي، ناحق راسي د چا د کور دروازه ور وټکوي، 1000 روپۍ ور باندې دي، 1000 روپۍ ور باندې دي، بیا راسي دروازه ور وټکوي. زورور دی، مست دی، مخې نه راګرځي، په نس موړ دی، دنیا لري، امیر دی، پاور لري، بیا پر چا روپۍ باندې و هغه روپۍ ته دی ضرورت نه لري، خو دغه شي ته ضرورت لري چې زه د خپل پاور و چاته ښکاره کوم. بیا د یو غریب کور لره راشي چې پر هغه باندې د 1000 10,000 40,000 یا ډالر یا کالدار یا افغانۍ چې د هغه باندې دي دروازه ور وټکوي. چې دروازه یې وټکوله بیا ورته ووایي وایي هغه زما روپۍ، ته ورته ووایه چې روپۍ خو ولاکه لرم، فلحاله ډېر مفلسه یم، لاس مې تنګ دی، تاواني یم، ستا روپۍ پر ما باندې دي، زه ځغلم نه، درڅه ورکېږم نه، انکار نه کوم، ستا روپۍ به زه در کوم. دا بل خو بیا ډېر زورور دی، دا ډېر بدماش دی، دا ډېرې روپۍ لري، دا ډېر امیر دی. و هغه ته وایي زه به تا ته داسې سبق درکم چې بیا به د مور شیدې زه و تا ته در یادې کړم. نو څنګه سبق دی؟ هغه سبق دا خپل باډي ګاټانو وروسته دا په دې ښار کې زه در ښیم، دا زه تا ته د کندهار او د کابل خبرې نه کوم، دا د دې ښار خبرې درته کوم چې د کوټې ښار دی، ما او تا پکې اوسېږو. بیا باډي ګاټان راواستئ، د چا دروازه ور وټکوي، دروازه چې ور وټکول هغه روپۍ، هغه روپۍ خو ولاکه لرم او داسې تنګ دسته یم، پریشانه یم. وایي موږ خو پلاني حاجي صاحب راستولي یا ملک یا خان یا بدماش موږ راستولی یو، نو داسې وکړه که روپۍ نه راکوې نو دا ستا ښځه راوباسه، دا موږ د ځان سره بیایي. ته ورته وایه چې زما ښځې په دې کې څه ګناه ده؟ وایي نورې خبرې پرېږده، نورې خبرې پرېږده، لور دې راوباسه، ستا لور راوباسه، دا در څخه بیایم. ولې؟ زما پر تا 10,000 روپۍ باندې دي، انا لله و انا الیه راجعون. زما پر تا پر ما 10,000 روپۍ باندې وي یا 10 لک روپۍ باندې وي، ته رالې زما دروازه دې را وټکوله یا ستا دروازه یې در وټکوله یا د یو مظلوم دروازه یې ور وټکوله یا د پوروړي دروازه یې ور وټکوله، ول ښځه راوباسه. صحیح ده، ټیک ده، ښځه به راوباسو انشاءالله. نعوذ بالله، استغفر الله. داسې سپی چې بیا مردار سوی او بیا د املایان نه دي، دا خو چې چیرې اسخات ډېرې، چیرې دیګونه ډېر باندې د دې ډېر رش ور باندې د داسې سپي جنازه ورکول دا حرامه ده. نارې مه چیخې مه وهئ، 15 څپې کوي، 20 څپې کوي، خورا رش مې جوړ کړی دی، فلا اله الا الله که ولاړاست. صحیح سلو؟ ته به بدماشي کوې، ته به د چا لورو، د چا خورو، د چا مور، د چا ښځه په پور کې بیایې. انا لله و انا الیه راجعون. دا په دې ښار کې در ښیم، دا په دې ښار کې خالص ورته ګوري چې الله پاک یې ور ودته لاس ور واچي
چې لاس یې ور واچوي بیا هېڅ څوک نشي خلاصولی، هېڅ څوک یې نشي خلاصولی. خالي ورته ګوره چې الله پاک د کومو غمو سره مخامخ کې، کله د ناجوړۍ په شکل کې، کله د اکسیډنټ په شکل کې، کله د بدۍ په شکل کې، کله د جنگ په شکل کې، کله د دیوالتوب په شکل کې. خالي ورته ګوره چې الله پاک یو واره دا سړی ونیسي او بیا ورته ګوره چې الله پاک څومره دردناک عذاب و هغه چاته ورکوي. مه کوئ او بدماشانو، زورورو، او ملکانو، خانانو، او د روپۍ زامنو، او د قارون زامنو، داسې مه کوه. ستا پر 4 روپۍ باندې دي، بېشکه زمونم ستا هم لاس تنګ دی، خو هغه سړی چې ستا پر 4 روپۍ باندې دی د هغه تر تا لا ډېر لاس تنګ دی. پرېږده پرده ور باندې واچوه. ټیک دی سیده، که الله درکې ته کوشش وکړه، دعا وکړه، د الله سې وغواړه. که بل ځای پیسې پورولی سې رایه که زما هم ډېر لاس تنګ دی ویې که سیده، او که نه سوی کولی مه کوه، مه کوه. په لا اله الا الله که ولاړ سئ، که ملا و که تبلیغي و که مجاهد و که حجي و، په والله العظیم که ولاړ سئ. ظلم مه کوئ، ناجایزه مه کوئ. یو سړی رالی د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دربار لره 2 کسان دي، د یوه پر دا بل پیسې باندې دي، ابل یې لري نه. چې نه لري نو بیا دې 2 غږ سره په زوره سو. پیغمبر علیه السلام مبارک سر ورباندې راویستې مسجد نبوي کې غالبا دی ناستلو، غږ یې ورباندې وکړي نو خو په پوه شي دا یوه پیسې باندې دي ابل یې نه لري. و هغه سړي ته چې پیسې ورباندې وي، هغه چې کوم مطلب مالدار ورشي، هغه ته ویلې ول پیسې ورنیمۍ که، پیسې ورنیمۍ که، ښه ورسره وکړه، ښه ورسره وکړه، الله به ستا سره ښه وکړي. ته به زما سره څوړ ښه وکړې، الله پاک به زما ستا سره څومره ښه وکړي. پوه شوست په دې خبره؟ لږ دې شي ته مه ګوره چې زه نن برسر اقتدار یم، دې ته مه ګوره چې زه نن ملک یم، مالداره یم، روپۍ لرمه، پر منصب یم، پر پوسټ یم، پر کرسۍ ناست یم. موږ ډېر زورور ولیدل، موږ ډېر دلاوره ولیدل چې دفتر بیا بند کړی و وروره، و چاته بیا لاره نه ورکوله. ول څوک دی؟ ول صاحب په میټینګ کې ناست دی، صاحب هلته د یاره سره بانډار کوئ، بلوچ بیا ریټایر سي، خالي ورته ګوري پر دا لاره څنګه ګامونه اخلي، څنګه مځکې چې دی هغه درته ناپوهې. بیا دومره سړی نسته چې ودته سلام ور واچوي. دا رسره منئ؟ وګورئ په دا روډو کې وګورئ، څوک د نادرا و، څوک د پاسپورټ، څوک سکرټریټ کې و، څوک په عدالت کې و، څوک چیرې و، څوک چیرې و. نن یې خالي ورسې پوښتنه وکړئ. 2 مرګونه در باندې تېرېږي، یو مرګ د ریټایرمنټ دی، 2یم مرګ د اسرائیل علیه السلام دی. نو لحاظه دغه یوه مرګ خو ځان تیار که چې یاره زه به د چا سره بد نه کوم، زه به د چا سره ظلم نه کوم. نو بیا څه کوي بدماشان؟ څه کوي؟ ما درته وویلې ورسه لور دې راوباسه، ورسه ښځه دې راوباسه. دا خبره خو به ما زه مسلمان یم، ته مسلمان یې، دا خبره به یو هندو کوله، عیسایي و، یهودي کوله، نصراني به کوله، مشرک به کوله. ته څنګه مسلمان یې چې ته دا خبره کوې؟ ته څنګه پښتون یې چې ته دا خبره کوې؟ تا ته چا دا خبره در وښوله؟ ته په کومو خبرو مغروره یې؟ د مغروره زو در تا ټینګان نن په خاوره کې پراته دي، ورسه پوښتنه یې وکړه. در تا ټینګان نن ورسه په جیلو کې ناست دي، تر تا ټینګان نن لاسونه شل دي، په خوله باندې کاږه دي، پښې شلې دي، ورسه پوښتنه ورپسې وکړئ، ظلم مه کوئ. نو د الله رسول فرمایي الله پاک و ظالم ته څه مهلت ورکوي، او چې بیا یې ګیر کوي، بیا یې ګرفتاره کوي، بیا یې ټینګ کوي، بیا یې ونیوئ، خالي پسې ګورئ. په ښار کې ورسئ وګورئ، د بدماشانو پوښتنه وکړئ. د کور مخ ته به ناست چا سلام نه سو راچولی، چې سلام به دې ور واچوئ جواب یې نه در کوئ، چې سلام به دې نه ور واچوئ چې روان یې ولې سلام نه ووایي؟ یاره خو پرون مې درته وایي جواب دې نه کوي، نن مې نه درته وایي پوښتنه راڅه کوې. د دې وجه دا ده چې زه بدماش یم. صحیح د دې وجه دا وه چې زه بدماش یم. دلته به د ده بندګي کوې، یا ته به هم د الله بندګي کوې، زه به هم د الله بندګي کوم. نو د الله رسول فرمایي کله کله الله پاک یو ظالم ته مهلت ورکړي، او ډېر ظالمان موږ ولیدو مهلت یې ورکوي او بیا یې ډېر ژر واخیستل. او تاسو دا نسئ پیدا کولی چې یو سړی ظالم دی 80 کاله عمر یې وسو، دا نسی پیدا کولی، قطعا نسی پیدا کولی. پر ځواني الله پاک د دې مځکې څه واخلي. ولې؟ الله فرمایي زما بندگان ما د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي دي، ستا د بندګۍ دپاره مې نه دي پیدا کړي. زما بندگان ما د محمد رسول الله د غلامۍ دپاره پیدا کړي دي، ستا د غلامۍ دپاره مې نه دي پیدا کړي. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الله پاک و ظالم ته دل ورکوي، مهلت ورکوي، ټیم ورکوي. بدماشان در معلوم دي که نه در معلومیږي که نه در معلومیږي؟ ورور نن څه اثر رسوخ لري، څه داسې یو لیسنس میسنس یې اخیستی دی، موټر شیشې تورې دي، ټوپک یې را ایستلی دی. څه ایستلو؟ څو ورځې دي اراده ده دا راوښیه،
د څو ورځو دپاره دې دنیا ته راغلی چې تا دومره لوبې جوړې کړي دي. که د چا د دکانو مخ ته موټر ودروي څوک به غږ نه درته کوي، که د مسجد مخ ته ودروي څوک به غږ نه درته کوي، که د په لاره کې ودروي موټر تا ته به څوک غږ نه. ولې؟ بدماش یم، زور لرم، باډي ګاټان لرم، پلانی کوه د هغه باډي ګاټان به بیا ولاړې دعا به درته کوي پر حیدرا باندې. یا الله ته داسې ورسره وکړه داسې. صحیح شو. ابوالعزیز تللی و، مشر سړی و د خپل قوم خاندان، نو هغه ملاقات ورسره وکړي. بیا چې راووتو نو زما اول ملاقات ورسره چې راووتو ما ته ویل ډریور، ما ډریور خو نه لرم، باډي ګارډ ما نه لرم. ها صاحب ته څنګه ګرځې په دا علاقه کې، دا داسې د غلو علاقه ده، داسې مطلب پلانی څنګه دا ویلې؟ ما ورته ویل حاجي صاحب خبره دا ده، ما تر نن ورځې د چا ښځه ورکونډه کړې نه ده، بچیان مې ور یتیمان کړي نه دي. خلک ما څه کوي؟ خلک خو د هغه خبرو سره تعلق د چا مې ځکه قبضه کړې نه ده. صحیح سولو، د چا بچیان ور یتیمان کړي نه دي، ښځه مې کونډه کړې نه. نو ما خلک څه کوي؟ بدماش ما څه کوي، غل ما څه کوي، ابل ما څه کوي، ظالم ما څه کوي؟ دا د هغه خلک کوي چې د چا کورونه قبضه کړي دي، دا د هغه خلک کوي چې د چا بچیان ور یتیمان کړي دي، دا د هغه خلک کوي چې چا د چا ښځې ورکونډې کړي دي. او الحمدلله ثم الحمدلله او بیا الحمدلله دا شان مې کړي نه دي. نو چې نه مې د کړي بیا به نو څوک د چا سره څه وکړي؟ نو د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی ظالم دی، بد چلنه دی، بدماش دی، قبضه گر دی، مافیا دی، دا ته الله پاک مهلت ورکړي. او بیا چې کله دا مهلت الله خوښوي چې څومره ورکوي، بیا چې کله مهلت ختم شو خالي ورته ګورئ سخته الله رب العزت بیا دا سړی ګیر کې او گرفتاری کې بیا قبر لرم ورسي. عدد شایست، عدد ځواني، عدد بدماشي، هغه د لونګۍ، هغه د شایسته لنګوټه، هغه د شایسته خولۍ، عدد شایسته بیشتان چې د باړولي ولو، هغه چې لس په بسي و، هغه درې آیفونه چې ورسره ولو. بیا چې بل ورځ وګورې په سپیرو خاورې کې خړ پړ پروت یې، دوړې ورباندې دوړېږي. بس نو که تا سبحان الله پسې ویل دا د ګټه ده، که نه یې دی هلته په خپلو ورو کې سوځل کېږي. دا څوک؟ دا هغه ظالم چې کله څوک ظلم کوي. الله دې موږ ته د ظلم وساتي، الله دې هر ظالم له ظلم وساتي. الله رسول به دعا کول، ولی الله ما له ظلم وساته چې ظلم وکم، او یا الله ما د ظالم د ظلم وساته چې پر ما باندې ظلم وکي. الله پاک دې موږ الله دې هر مسلمان وساتي چې کم څوک ظالمان دي، الله دې هدایت ورته وکي، الله دې هدایت ورته. او که هدایت نه، الله رسول فرمایي 5 ورځې ټیم در کړی دي چې ټیم دې پراتسو، بیا د خپل ځان تماشې کوه چې الله پاک په لتا سره نور څه چې دی هغه کوي.